کړي منګه خپل قران ترجمه کړیو دا خبر دلیل بنیاد سره کوم مخکې زمانه کې زمنګ استاد امام ابو حنیفه رحمه الله دغه دور کې عالم تیر شوی سفیان ثوری ورته ویل کېږي. سفیان ثوری د خپل دور لوی عالم دی، لوی شیخ الحدیث دی، د وخت لوی فقيه دی، لوی محدث دی، الله تعالی لوی علم ورکړی دی. دغه سفیان ثوری ته د وینځي ضرورت راغی، د وینځي په تکل کې بازار ته وځي، علاقه ته وځي، په دغه فکر او سوچ باندې چې وینځرا ولا مد کور کارونه راته کوي، کور کې براته اساني وي، زه خپل درس تدریس کوم، د مدرسې امامت د مدرسې درس تدریس سره ده اساني به وي، وینځه به کور کې کار کوي. دغه سفیان ثوری بازار ته وته، وینځه چې کله راوستا او کله وینځه ځان ته کینه ولا وینځه ته عجیب کلام کوي، عجیب خبره ورته کوي. وینځه ته معلومه ده ما د کور کارون د پاره واستي وي، خو یو خبره مې ذهن کې ده دا ته خامخ وایا که زما د کور د کار نه علاوه ستاسو بل کار هغه ته وخایا، ځکه دې خبرې نه لګم ته زما ماته یې ته زستا مالک ما ته زما مملوک رب مانه قیامت پر است پوس کوي چې سفیانا وینځه مې ورکړې وا سلوک دی وسره کړی او هر کله چې نیک انسان دغه دا سوچ فکرې که زما سه مزدور کار کوي او رب رانه قیامت کې تاسو کې چې مزدور سره سلوک کړو په دغه یې او فکر باندې وینځه کینه ولا وینځه دا وای و ما خپل مشغله وخایا زما د کور د کار نه علاوه ستا بل کار شته کنه هغه ته سفیانا هیڅ کار مې نشته ته زما مالک سه حکم کې کومه د کور کارونه هغه کومه خو یو خبره دا هغه زما واو هغه براته صرف ماپ کې دغه کار براته نه وای هغه څه خبره ده ورته وای و شپه چې کم دغه به زما شورز بستا شي. سفیان ته شپه کې سکه هغه ورته وای د رب عبادت کوما تاسو مې رب لور کړی دا ته مې یو مجازي مالک دا ورځ مې تعالی کړه خو حقيقي مالک مې بل دغه مې شپه ور کړی دا هغه ته ډیره خدا ډیره مې خو شو خبره صحیح ده د ورځ زمانه کور کارونه کوا شپې چې کم دي د خپل رب عبادت کوا څه زمانه تیر شو. سفیان ثوری رحم الله دا خبره ذهن کې وا چې د وینځي ما سره وعده کړی و زما خبر تم سوچ ته د وینځي ما سره وعده کړی و چې زه د شپې د رب عبادت کوم. دغه سفیان ثوری رحم الله د وینځي کمرې اراده وکړه چې د وینځي کمرې ته ورشم معلومات وکم چې دا عبادت کوي کنه کوي کما سټوګه کړی دا یو سوچدار هغه دیم سوچدار هغه د وینځي کمرې ته ورسم دا وینځ نه کړه صالحه ده په الله باندې مینه ده که عبادت کوي صحیح ذکر وته وکم چې کله سفیان ثوری رحم الله وینځي کمرې ته ورغه او وینځ ګوري وینځ په عبادت باندې ولاړه ده دا الله ذکر شروع کړی دی ډېر ساعتو شو قرآن مجید راواغستو تلاوت شروع کو تهجد وکړه ډېر ساعت پورې ناسته په جنماز باندې دعا کوي یو خزه ذات پس دعا کوي یو زما استاد دعا ده یو خزه ذات پس دعا کوي داسې وجدرا وای بابا تا چې ما سره کوم مینه کړی دا دا مینه محبت خاطر وکا من د قرآن مجید توفیق ماخلا من تهجد توفیق ماخلا من د قرآن توفیق ماخلا. سفیان ثوری رحم الله لوی عالم خبره ورته وکړه وینځي غلطه خبر دی وکړه تعلیق بالمجهول نه وکړو علما پوهیږي وای تعلیق بالمجهول نه وکړو هغه ته ما تعلیق بالمجهول نه کړي ما غلطه خبر نه کړي کله رب ما سره محبت نه ما ته د قرآن توفیق نه ملاوي دي کله رب ما سره محبت نه اگر به سره ما نه پرې خو دي کله رب ما سره محبت نه مله د الله وی توفیق نه ملاوي دي دا هم سره محبت ته چې ما د قرآن توفیق ملاويږي ما د تهجد توفیق ملاويږي ای علاقه ورو تاسو ما رب د سره خپل مینه کړي خپل ځان ترجمه کړي دی قرآن ترجمه کړي په دې باندې شکر ادا کړئ الحمدلله وای تیز اواز سره وای. زه خبري مختصر کوم حضرت صاحب ناشته هغه بیان کوي تفصیلی زما معزز مسلمانانو درب کریم لوی احسان دی پنګ منغو تاسو باندې دا ماشومان پاسې لګ دې ماشومان ته وګورئ قسم بالله دا پګړې چې وای نه ما سره می درته کی دا پګړې چې وګورم قسم بالله د پلار یو ارزو تمنا می واغره یاد شي نن ستاسو د بچو په دې دستار باندې ستاسو زړه ارمانونه پوره شوي دي قسم بالله په دې خوشاله شي دا الله شکر ادا کوي نن چې کور ته واپس شي تهجد وکړه رب ته وایا احسان دې باندې وکړو دې بچو پګړې والی قسم بالله ماته خپل پلار هغه
درد را یاد شي. ما چې کله پر هغه شو ما ته مې والد صاحب ویل ما حفظ نه دی کړی په موټرسایکل ورسره روان وم ما ته وایي بچیا یو خبره درته کوم ما مې پلار ته ویل څه بابا جانه څه خبره کې وایه په داسې انداز یې ویل نو زما زړه کې درد پیدا شو څه خبره به داسې راغلې چې دی ما ته کوي ما ته ویل بچیا په غون خاندان کې یو ته چې دا سبق ویل زما ارمان چې دا سبق ویلی دی ما ورته ویل بالکل ستا ارمان الحمدلله ما پوره کړی دی بیا ته ویل بچي او ارمان مې په زړه بل پاتې شوی دی زه فکر سوچ کې ولیدم چې څه ارمان به زما والد صاحب داسې وي چې ما نه پوره کړی او خبره نور هم سخته کړه وایي شاید چې دا ارمان زه قبر ته ویسم زما زړه کې درد پیدا شو زما والد صاحب څه ارمان داسې دی چې ما نه پوره کړی ما ته وایي بچیا زما یو ارمان دا و چې د رمضان مبارک دا ښایسته میاشت وي او د قرآن مجید ختمونه روان وي او ته مخکې صف کې د امامتۍ په شکل کې ولاړ یې قرآن مجید یو ځل پسې شاته ولاړ یې یقین بالله که زما په زړه کې اوس هم هغه درد پروت دی چې د ماشومان وینم ما ته هغه درد رایاد شي زه ډېر کوشش کوم درد سره دکان سره دا نه کېږي ډېره ګرانه ده خو ما ته هغه درد پروت دی په زړه کې اوس هم په دې باندې ډېر خوشحاله شي ستاسو وړو قرآن مجید ختم کړی که ناظره ختم کړی که بهیز حفظ ختم کړی باندې خوشحاله شي په دې باندې شکر وباسئ شکر وباسئ دا باندې رب احسان کړی دی او کوم خلکو چې بچو ختمونه نه دي کړی نن عزم وکړي نن دا پخته عزم وکړي چې یو بچی به حافظ جوړوم اے پلار جانا اے مور جاني چې ته عزم وکړې ستا بچی به خامخا حافظ جوړېږي ستا بچی به خامخا د وخت ولي جوړېږي ته خو عزم وکړه که نه ته اراده وکړه هغه سفیان ثوري رحمه الله هغه بایزید بستامي رحمه الله مور چې کوم ده هغې عزم وکړو عزم د بایزید بستامي رحمه الله مور عزم وکړو چې دا بچی د وخت ولي سازو پلار رشته هغه بایزید بستامي رحمه مور راواغستو عزم دا وکړو دا بچی د وخت ولي سازوم هغه مور مهنت کوي ا بچی راوستو مدرسې ته ورکوټه ماشوم دی مدرسې ته راوست بایزید بستامي رحمه الله واقعه مشهور واقعه د علماء تاسو اکثر بیان کړي خو تیزه د یاد لپاره ته بیانوم بایزید بستامي رحمه الله مور راوستو مدرسې ته استاد شرایط سکتی استاد بچی مې راوستو ورکوټه دی د لوب وخت دی د کېل کوټ وخت دی هر څه پس ارمان نشته چې مرګونو سره وګرځم خو زما ربل ارمان دی چې دا بچی د وخت ولی ساس کما ډېر ولایت تاج تور پر سر کړی شي دا زما داسې وخت دی خو یو شرط دی بچی مې یادېږي زړه ټوکړه مې ده خو کور ته به را پسې نه رالېږي اے پلارانو عزت کوي اے موریان دا عزت کوي هغه بایزید بستامي رحمه الله مور چې کوم دی بچی بوتو مدرسې ته او څه ورته وایي دا بچی مې زړه ټوکړه ده یادېږي مې خدا ما بسې کور ته نه رالېږي کله به رالېږي چې د وخت ولي سا شي به ما ته رالېږي هغه بایزید بستامي رحمه الله ورکوټه ماشوم دی څه زمانه تېره کړه مدرسې کې ډېره زمانه تېره شوه بایزید بستامي رحمه الله ته مور وریاده شوله د مور خبرې وریادې شوې د مور د لاس ګرمې روټۍ وریادې شوې استاد ته راځي استاد ته وایي ما مور ته ولیږه زما مور یاده شوې ده زما سترګې د مور د دیدار تکې ما مور ته واپس کړه استاد ورته وایي بایزیده تا مور خو ما عجیبه شرایط خو تا نشم واپس کولی ته کښېنه ته سبق پوره کړه بیا به ځې بیا راغی بایزید بستامي رحمه استاد ته وایي مور مې یاده شوې ده هغه ورکوټی ماشوم و خامخا مور به وريادېدله مور مې یاده شوې ما مور ته واپس کړه زما سترګې چې زما د مور د دیدار تګې دي ما واپس کړه استاد مجبور شو دې خبرې ته چې دا بایزید خو داسې نه قدارېږي خو یو شرط ورڅږدم یو خبره ورته داسې کومه چې هغې باندې شاید دې منې شي استاد یې ولې کتاب ورکړو بایزید دا لاړ شه او دا زده که دا کتاب دې زده کو نو بیا دې واپس کو مور ته دې ولېږي بایزید بستامي رحمه الله مور درس ورکړی و مور ور تربیت کړی مور ورته زندګي ښودلې وه هغه بایزید بستامي رحمه الله او سیټ ته کېناستو کتاب یې کولاو کو او استاد ته دا علم و دا کم کتاب چې ما ورکړی دی دا کم ټایم چې ما ورکړی دی بایزید بستامي رحمه الله نشي یادولی د ذهن احاطې ورکوټې ده دا نشي یادولی کتاب یې کولاو کو بایزید بستامي رحمه الله اوس د واقعي رب ته څه وایي ربه تعالیم ما ته پته استاد چې ما لکم سبق را کړی دی
هغه زما د ذهن د احاطې نه بار را کړی دی زما د ذهن په احاطه کې هغه نه راځي خو رب ما ته چې کوم مور تاسو را کړی دی ما ته دا خبره کړې وه چې هر څه کوي رب ته کې دا کتاب راته زده کا بایزید بوستامي رحم الله کتاب ته کېناستو کتاب زده کوي تاسو یو پاڼې کولاو کړه الله ورته زده کړه دو پاڼې کولاو کې الله ورته زده درې پاڼې کولاو کې الله ورته زده کو ډېر ساعت پورې ډېر ډېر ساعت پورې بایزید بوستامي رحم الله کتاب ته ناستې کتاب زده کو استاد سره استاد ما کتاب زده کو استاد واپس کو تا باندې ایجاد کړي وایي دا سبق ډېر دی زده کا هغه ما زده کړي دی استاد ما زده کړي دی وای راشه کینه وره استاد ته کیناستو وایي دی بوستامي رحمه الله استاد ته سبق زده کوي استاد سبق واره استاد یو پانه واره دو پانه غونډه وته واړو استاد چې اندازو سبق زده کړي دی استاد ته علاج وکړه کوته په شمور ته لاړ شه باجری بوستامي رحم الله روان شو په دې پته ما چې مور دیدار باندې نو کوا ته مور سره ملاقات وکما چې کله وروډه وونو आवाज راځي من دق الباب چا دروازه وټکولا باجری بوستامي رحم الله आवाज کو مور ته وای بایزید امستا بچي یم کم بایزید خو ما علم لګلې ده اخو علم برکې بیا براسي اخو د وخت وری جوړیږي بیا براسي ته زما بایزید نشي کېدلې دا مور تربيت ته ګورې دا مور سخت نه ده چې دا بچي چې کوم د پازاب کې دا مور تربيت ته بچ لور کوي نن زما استاد وې د مور سره سره نن زما استاد تعلق د مور سره سده نن زما استاد پلار مور سره سلوک دی دا سره زمون کوم روي ده د حسین احمد صاحب ته په دې ته موږ شکایت راځي د پلانان به شکایت راوړي موږ ته اکثر د موريان مسجونه وکي زما بچي زما خبره نه مې زما بچي زړه ذلیل کړی یم وای داسې الفاظ موږ ته ادا کې قسم بالله تومره خپه شو دا بچیان څنګه بچیان دي زما علاقه کې داسې واقع راغله که تاسو ته ما بیان د قسم د جاړې با یو زنانه و چې الله ول یو بچي ورکړي او لیانه ول ډېری ورکړي دغه یو بچي دغه مور ډېر نازیدله ډېر خوشاله ورته و دغه بچي چې کله غړ کو مور چې کوم د بیمار شو پالج اواله دا خبره زما د سره په غوونه واوره دا خبره غوونه تکوما دغه بچي چې کوم د غړ شو مور پالج اواله شله شو بخو باندې پالج په اٹیک کړه و ډېر خراب شو رکټه غورځېدو شوله د بل د محتاج شوله د بل د روټۍ د محتاج شوله د سکلو د بل سکو د محتاج شوله هغه بچی را لګي چې کله ول واده وکړ ډېر بهترین واده ولوکو علاقه کې داسې واده مان نه دل هغه بچی چې کله راغی او خزه رااله څه زمانه تیر کړه دغه خځې چې کوم د خپل خاون ولم سو او د خپل مور هغه شله مور په د کور نه بار کړه هغه شله مور چې د بل د محتاج ده د روټۍ محتاج ده د چسکلو محتاج ده د ووسکلو محتاج ده دغه بچی راولګیدو او هغه مور چې کوم د کور نه ول بار کړه قسم بالله دا زما واقعي زما رستر ګلان دي ځکه تاسو ته وایم هغه زنانه چې یو سره یو کور کې پنځه شپږ کوي بلکې کوي پنځه لاس کال چې کم دی هغه په نور کور نه کې بیا و پات شولا تاسو زین کې بدار راځي چې دا بچي په 15 کال کې مور خواتلې یا ساته په 15 کال کې د مور ته پوښتنه نه کوي زما مور ژوندۍ ده کمره ده چې زما مور ژوندۍ ده کمره ده هغه چې او بیا تاسو کې راځي چې دا سړی چې کوم د جنازې تل او کنه وتلې قسم بالله دا خبر زما ستر ګلان ده او تاسو ته په دې بنیاد کوم چې عبرت حاصل کړئ والدین سره داسې مګوي دا چې کوم داسې محبت والا خلک ته دا بغیر لالچ محبت والا خلک ته هغه خزا هغه سره چې کوم دی د مور جنازې لاندل هغه بچی د مور قبر نه دی معلوم دې ته اختر کې قبر ته لوما ما په ویډیو جوړ کړی دا په دې طرز باندې مالدا داسې په وارث قبر دی چې زوی چوندې د خو زوی د مور قبر نه دی معلوم ولنه معلوم تاسو اندازه شته دیو د خلکو د دیندار خلکو سره تعلق نشته دی د علماو سره تعلق نشته دی اې د علماو سره خپل تعلق برقرار ساتي چې د مور نم خبر کی د پلان نم خبر کی د دیندار طبقه نم خبر کی دا تر دی
دا وراره دی دا ورور دی د دې خبر کې زما عزتمندو هغه بایزید بوستامي رحم الله کوټ لاړو وره وټکو بایزید بوستامي رحم الله مور ته आवाज وکړي بچیا واپس شه چې کله د وخت ولینې عیسی شه ما پسې بنه واپس کیږي بایزید بوستامي رحم الله واپس روان دي داسې جاړي او مدرسې ته واپس روان دي خپل مدرسې ته راغی دا وخت چې کوم مدرسه وا کیناستو سبق ته استاد ته اندازه وشوله چې بچي چې کوم د مور نه د پرېخي هغه بچي مور نه د پرېخي واپس کړی دی بایزید بوستامي رحم الله چې کوم دی سبق ته کې خپل سبق یادول شروع کړل ډیره زمانه تیر شو بایزید بوستامي رحم الله استاد کمره کې پروت دی او ګوري نبی مهربان صلی الله علیه وسلم ورته خوب کې راغی نبی مهربان صلی الله علیه وسلم ورته خوب کې راغی ورته وایي بایزید مور ته واپس کا نن د بایزید مور ارمان پوره شوی دی دغه ارزو پوره شوی ده دغه تمنا پوره شوی ده او واپس کومور ته وای چې دا وخت ولی سات شوی دی بایزید بوستامي رحم الله پلار استاد را پاسي او رمن وای بایزید ته ویلاړ شه مور ته راشه مور ته نن وایا استاد ازله ارمان پوره شوی دی استاد ازله ارزو پوره شوی ده بایزید بوستامي رحم الله رمن وای کو ته راغه مور ته ورغاړي وته مور ته وای نن استاد ازله ارمان پوره شوی دی ما ته ولایت تاج نبی علیه الصلاۃ والسلام پسر کړی دی نن ما ته ولایت پګړی نبی مهربان صلی الله علیه وسلم وحالی زما عزت مندو دا یو مور تربیت او زما عزت مندو دا یو پلار چې تربیت وکي یو مور تربیت وکي نو د وخت ولیان دي جوړيږي د وخت چې کم دی لوی لوی خلک دي جوړيږي او سلامت سره الله ته مړ ډېر خبرې اسلامي کیږي چې وکم نو د مور او پلار قدر کوي د مور او پلار احترام کوي او مور او پلار دا پکار دي چې بچی چې کم دی تربیت وکي بهترین طریقه باندې تاسو امام بخاری رحم الله اوري کنه علوی انسان تر شوی دی نو دا چا رسولې دا مور رسولې دی د دې دام د پلار نه او پلار وفات دغه اصح الكتب بعد کتاب الله علوی لقب چې کتاب ته ملاو د مور برکت دی مور دعاګانې وسوي امام بخاری رحم الله چې کله پیدا شو دی بستر ګنا بیناو او مور زړه کې تمنا کړې و چې ته پیدا شوم د علم له وقف کومه ته به دین له وقف کومه ته به دنیاداری نه کوي دې پلار ډېر تاجر تیر شوی او لوی تاجر تیر شوی دې به دنیاداری نه کوي دې چې کوم دې تا به لوی عالم جوړيږي لوی د وخت فقيه لوی محدث به جوړيږي هغه مور تمنا دا و چې دیني طبقه له ور کومه هغه امام بخاری رحمه الله پستر ګنا بیره پیدا شو مور به دعاګانې کوي ربا دا بچی چې کوم د ما ستادین د پر وقف کړو تا چې پستر ګنا بینا دی ربا بنایي وته واپس کې دې دعاګانې به کولې تهجد کې به دعاګانې کولې یو ځل چې کوم دی خوب ویني ابراهيم عليه السلام ورته خوب کې راغی وته ډېر غمجن ایسه مسله کې شي هغه ډېرې مسلې خو یو مسله اهم ده و ایسه مسله ده وې دا بچي به دین ته وقف کړو دغه بستر ګنا بینا ده په دې باندې خپایم هغه ته خو کې وایو و استا بچي له الله پاک شفای ابي ور کوي ای سترګو نظر به واپس کیږي د کامل انسان جوړیږي چې کله امام بخاری رحم الله مور راپاسي وګوري امام بخاری رحم الله چې کوم د سترګو نظر واپس شوی دی هغه سترګو بنای واپس شوی ده د مور دعا وا نه چې د امام بخاری رحم الله یادېږي اصح الكتب بعد کتاب الله ته قران مجید نرسته چې کوم کتاب ته فضیلت او شرف حاصل دی هغه د بخاری شریف کتاب دی د امام بخاری رحم الله د مور دعاګانې وي دا مور تربیت نو سمو خیال خپل بچي د مدرسو ته راولو کنه راولو کنه راولو او دیو لواو ډاډګیرنه بکاو کنه بکاو دیو سره بودریو کنه بودریو کم ملګری چې علماء سره ودریږي ایو مولوی صاحب سره نور ملګری سره الله ست کوي ډېر خبرې بزله دي مشران ناسي ان شاء الله بل مقبه کو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین